پاک فوج یوازې د سرحدونو حفاظت نه کوي بلکې د ولس حفاظت هم خپل فرض ګڼي. د دې ښکاره ثبوت د بنو بریګیډ کمانډر 116 بریګیډیر نوید احمد د کوټ براړه دوره ده چېرته چې هغه د بنو کینټ د ځانمرګي برید له وجې شوي نقصان معاینه وکړه او د شهیدانو د کورنیو سره یې غمرازي وکړه. بریګیډیر نوید احمد د پیښې ځای ته ورغی. هلته یې د خلکو د غمونو احوال واخیست او هغوی ته یې د پاک فوج د ملاتړ ډاډ ورکړو. په دې موقع ډیپټي کمشنر بنو عبدالحمید خان د حکومت لخوا د شهیدانو کورنیو ته د امدادي چیکونو ویش وکړو. په دې موقع د 12 شهیدانو وارثانو او 40 زخمیانو ته مجموعي طور 1.50 لکه روپۍ ورکړل شوې. د پاک فوج چارواکو دا خبره واضحه کړه چې دا مرستې د کورنیو د غم کمولو لپاره دي خو اصل مرسته دا ده چې فوج به د داسې پیښو مخنیوي لپاره نور هم مضبوط ګامونه اخلي. هلته خلکو ووی چې موږ د پاک فوج او حکومت شکرګزار یو چې موږ یې یوازې پرې نه ښودو. دا مرسته موږ ته د حوصلې احساس راکوي او باور راکوي چې فوج زموږ سره ولاړ دی. پاک فوج همیشه د خپلو خلکو لپاره ولاړ وي که هغه د سرحدونو دفاع وي که د امن ساتنه. بریګیډیر نوید احمد وویل چې د شهیدانو کورنیو ته به هر ډول مرسته ورکول کیږي او د دې نقصان ازاله به هم زر وشي. شهیدان زموږ ویاړ دی او د دوی قربانۍ به همیشه ژوندۍ وي. په اخر کې د شهیدانو د لوړو درجاتو زخمیانو د زر روغېدو او د ملک د امن دپاره دعا وشوه. د عزم بیا نوی شو چې د وطن حفاظت دپاره به هر ډول قرباني ورکوو.